په بهر حال حضور دات علي حجویری رحمت الله علیه له خدای پاک یو لوړ مقام او رتبه ورکړې وه او هره زمانه کې زه به دا ووایم چې هره زمانه کې د نیکانو خلکو دشمنان ضرور وي هره زمانه کې او صرف د نیکانو نه د پیغمبرانو مبارکانو په زمانه کې هم د پیغمبرانو دشمنانو د حضور مبارک په زمانه کې ابو جهلو د حضور مبارک تر ابو لهبو هغه د حضور مبارک دشمنانو او د هرې زمانې چې کم پاکان او لوی هستی دي چې د بندگانو تعلق د خدا سره جوړی د دغې خلکو دشمنانو مخالفین ډیر وي چې کله داتا صاحب رحمت الله علیه تاسو څوک هلته تللی کله هغه جومات جوړ کړی شو جومات یې جوړ کو نو بعضې کسانو چې کم تنگ نظره و هغوی یو خبره وکړه چې د جومات دغه قبله کم طرف دی کم مراب دی دا د قبلې نه لږ کوږ جوړ دی داتا صاحب رحمت الله علیه خلکو ته یقین ورکو چې دا کوږ نه دی زما چې کم جومات جوړ کړی دی د دې دا محراب دا بالکل د خانه کعبې په سمت باندې درست جوړ دی خو بعضې کسانو د هغوی د عظمت او د عزت او د جان د جلال هغه احترام نو حسد و بغض و بعضې کسانو وی چې نه جومات کوږ جوړ دی داتا صاحب رحمت الله علیه یقین دهانه نه بعد هم خلق لږ تشویش کیو لږ شک کیو تر دې پورې چې حضور داتا علي حجویری رحمت الله علیه اعلان وکړو چې سبا ټول خلق ماسپخین منځ له ما جومات له راشئ ټول خلق رالل داتا صاحب رحمت الله علیه جمع ته مخکې شو او چې کله په جمع باندې ودرېدو او په قیام باندې خلق ولاړ دي چې څوک په جومات کې دننه ولاړ دي هغې ټول خلق د خدای پاک په ذات باندې قسم خوري چې مونږ ولاړ په لاهور کې د داتا صاحب په جومات کې او مونږ ته په محراب کې خانه کعبه شریفه ښکاره شوه مونږ د محراب کې خانه کعبه شریف ښکاره شوه او حضور داتا علي حجویری رحمت الله علیه ورته دا کرامت وښودو چې د ما جومات د خانه کعبې نه کوږ نه دی زما جومات سمت خانه کعبې ته بالکل برابر او درست دی دا هغه کرامات دي چې اولیاء کرامو نه صادریږي او که تاسو دا تصور کوئ چې داسې ملا څنګه کیدی شي دا خو عقل نه مني سوچ نه مني فکر نه مني یاد ساتئ علماو د کرامت تعریف دا لیکلی دی چې کرامت وایي دا دیتا چې د عدد بم خلافي او د خلقو د عقل او د سوچ نه بم بالاتر وي وایي کرامت هم دې ته وایلی شي غرض مه دا حاضرینو چې دا لوی لوی هستیانو سره بغضونه او عداوتونه هم تیر شوي دي خو هغوی مبارکانو د دین اسلام دپاره د خلکو بغض د خلکو حسدونه د خلکو فسادونه د خلکو تورې تیارې د خلکو رکاوټونه هغه هر څه برداشت کړي دي خو چې کله هم برداشت کړي دي هغوی مبارکانو ته دغه لوړې د عزت ورځې میلاو شوي دي